چیارا ما د خپل خزر یو طلاق ورکو دو طلاق کې مو ورکړل او بیا غینا بعد دا سره د خو سره رضا شي رجوع شي او د بیا ول چیرې ما ته بیا درې طلاق حق حاصل لې بیا درې طلاق حق حاصل لري یو طلاق چې دور کو یو طلاق درې طلاق نه وته وځ سره اختیار د دو طلاق دیم طلاق کې ورکو وځ سره اختیار یو طلاق پاتې شو بس کدا سره وایي چې زما بیا نوې سرنا درې طلاق ورکو ماغه ما ته اختیار بنا اختیار نشته رجوع ته کولای شي اول طلاق کې په دیم طلاق کې رجوع وستاو شي لیکن تاسو اوس یو پوینټ پاتې لري ک کلم تخیسر روان شي او کلم تاورن طلاق ورکو هغه بیا دریم طلاق شاملېږي او بیا ته د خیسر رجوع شي کولای دا خبره آسان اللہ رب العزت دې په معنی کې مخکینی آیاتونو کې بیان فرمایي الطلاق مرتان طلاق رجید ودی داول فرمایي دا ځکه فرمایي چې مخکې بدی يهود او نصارا او مشرکین او زنانه ولت تکلیف ورکو تکلیف پیداشن ورکو چې خزنه به طلاق ورکو او هغه سره به خپل قربتم نکو او خزنه به سوري سره نه پرې خدا وقت بداشن تیر شو بیا به ما رجوع کړ بیا به هغه نه بعد بیا به سمخ بان بیا به ور طلاق ورکو بیا دا شان وخت یې دو سرو میاشت 15 میاشت بیا به ما رجوع کړ راخذ ته وی چې نه دی بل سړی سره پیدا نه دی خپل قضا کو الله رب العزت فرمان دا ظلم دی زکه فرمایي چې بس اول طلاق تاور کو اول طلاق سنا دلاس نه لاړ ویم طلاق دی ورکو ویم لاړ اوس یو تاسو ربل پاد شو کاغذ دی ورکو بیا خبره سر نکیږي نه خبره بیا ختم الله رب العزت فرمایي وبورتن خاوند دی زنانو احق زیاد حقدار دے بربدهن د دې طلاق واپس کولو یعنی رجوع کولو فی ذالک دی عدت پدی میس کی ان ارادو اصلاحا کچری ارادی دی غسرو دی خوانی کی ارادی دی خوانی رجوع بو کی ولهن زنانو دی پارا حق دے مثل آغشان الذي عليهن سنگچ دی آغسانو حق دے علینا پدی زنانو مانی څنګه چې د خاون خپل خزي معنی حق دی الله پاک فرمای دا شان د دې زنانا په خپل خاون معنی حق دی بالمعروف لیکن شریعت مطابق حق شریعت مطابق دی وللرجال علیهن درجه او صلو علیهن فزنانو معنی درجه یو گنا فضیلت حاصل نے څنګه ستا حق په زنانه باندې دي او دا زنانم تانه کمی نه دي د دین پتا باندې حق دی الله پاک فرمای په یو بل باندې برابر حق دی صرف دومره خبره ده چې سړي فضیلت پر خزمانه لږ زیات دی او هغه الله پاک سورہ نساء کې فرمای الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سنول اللہ فضیلت پر کردے پسنانو مانی یو گونا فضیلت تے آیو گونا مطلب ظلم زیادے ندے اگر دادا تالے طلاق راکو بیا اعتراض کری رضامندی اختیار کا او خپل خاون نزان مجدا کوا ولی بیا متم تکلیف کی خاون بدیم تکلیف کی بچی بم تکلیف کی دا ټول خاندان دونا خاندان تکلیف کی مصیبت چاہو تا بیاوی ختم شو خبرانو بیا خبران ختم کا بیا ځان کی نخریمو پیدا کوئی ځان کی نخری پیدا کړي نو بیا کیسه ګډه وره غوري کته دا وای چې نا بزه کې ما ته ګل خان خون ته کې ملاو شي نا هغه دنه پاک او چې شکر خان بیا ورته نور مسله جوړ شي لہذا پدی کی نرمی اختیار آئے واللہ عزیز حکیم او اللہ پاک زبردست حکمت والا دے